کشمیر عوامي جاینټ اکشن کمیټې خلاف انټيليجنس اسسمنت یو ریپورت ګورنمنت ته ورکړی دی او په دغه ریپورت کې دا انکشاف شوی دی چې په کشمیر کې کوم پروټیسټ روانې دي هغه بدل شوي دي د بیرونی یعنی یورپ او د برطانیې په مدد سره په یو پاکستان مخالف مهم کې بدل شوي دي او دغه صرف د دې د پاره چې کوم پاکستان غیر مستحکم کی په دې کومه خبر وکړو. اولنې خبر خو دا چې د کشمیر چې کوم پروټیسټ وي هغه صرف په دې بنیاد وي چې د بجلی او د وړو قیمتونو کې د کمې راشي دغه خلاف بیا هغه ته چې کوم دی یو سیاسي رنګ ورکول یعنی بیا په کشمیر چې کوم آئینی ډانچه د هغه چیلنج کول یعنی داسې چیلنج کول چې پای کې چې کوم دولس د مهاجرینو د لپاره مخصوص نشستونه دي هغه دي ختم شي یا نور داسې آئینی مطالبات کول اول خو دغه پروټیسټونه په دې ښکاره پته لګیږي چې دا غلطه مطالبه ده. دغه شان دغه ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې یاره بیرونی ملکی په برطانیه او په یورپ کې چې کوم ناست خلک دي یعنی کوم بزنسمنان دي او دغه شان چې کوم یو د کشمیر سره اسوسییټډ یو پارټي ده ولته کې د یورپ پارلیمنت یا د برطانیې پارلیمنت مخې ته پروټیسټ کې د پاکستان خلاف مهم چلی نو دا چې دینو د پاکستان غیر مستحکم کې په دغه ریپورت کې د انکشاف شوی دی. په دغه ریپورت کې بل دا انکشاف شوی دی چې یاره په 2024 او په 2025 سپتمبر او اکتوبر کې چې کوم پروټیسټ وي په هغه کې چې کوم خلکو پای کې زیاتره چې کوم دی د بیرونی خفیه ادارو خلک موجود او په دې کې باقاعده دي سره اسلحې وي او په دغه پروټیسټ نه چې کوم دی په دې کې عام خلکو ته هم جانی نقصان رسیدلی یعنی پای کې عوامي خلک هم مړو او سکیورټي فورسز جوانان چې کوم هغه هم په دې کې چې دینو شهیدان شي دا صرف د چې کوم خفیه ایجنسو خلکو په دې کې موجود اوس په دغه کې په دغه پروټیسټ کې دا چې کوم عوام د دې سره راټول شوی هغه په دې غرض صرف راټول شوی وو چې یاره د چې کوم الکتریسيټي دا یا چې کوم نور داسې مطالبات دي چې کوم عام ولسته یعنی ګرانی یا وټ ایور دې سره ریلیټډ چې کوم د هغې مطالبات او صرف په دې وجه دغه عوامي خلک راټول شوی وو چې یاره دغه مطالبات په دې غرض نه و چې یاره پاکستان غیر مستحکم شي یا د پاکستان خلاف چې کوم دی د پاکستان مخالف مهم کې برخه واخلي. نو دغه خلک اوس په دغه ریپورت کې دا ویلي شوي دي چې یاره چې کوم جوائنټ اکشن کمیټي اف کشمیر دا په دې باندې بیڼ ولګي ګنې پاکستان خلاف چې کوم مهم روان دي نو دا به نور هم تیزی سره روان شي. نو په دغه ریپورت کې سیمپل دا ویل شوی دی چې دغه کشمیر جوائنټ اکشن کمیټه باندې دی پابندي ولګول شي هغه الریډي کله دا هو په یونیورسل دغه کې چې کوم دی باندې پابندي ولګول شي.